الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ورځ باندې په دغه مبارک ساعت کې الله کریم زموږ استاسو د دغه مبارک عبادت لپاره د حاضری د لیدل د اوریدل د ویل او دغه ادا په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال د دین اسلام په او بیا پاغي باندې مقبول شوی عمل زموږ نصیب فرمای. قرآن کریم فرقان حمید آیات کریمہ نہ آغاز کم چونکہ وقت مختصر دے. اللہ کریم خالق کائنات ارشاد فرمائی کہ وما آتاکم الرسول فخذوه. اے زما بندگانو، زما نبی او زما د رسول محتشم چې کم سیزونه تاسو لا د کولو د پاره درکړي دي فخذوه، نو کولو والا کارونه تاسو راونی سي. مطلب دا چې تاسو پاغي باندې عمل وکئ. وما نهاکم عنه فانتهوا. او حضور رب ذوالجلال فرمائی چې دستاسو حبیب او زما حبیب چې د کم سیز نه منع فرمایلی دا فانتهو بستاسم داغینا منع شي. د دغه آیات کریمه په تناظر کې مونږ په جزم سره او په وثوق سره دا خبره ویلې شو او دا خبره مونږ بار بار اوریدلې هم ده چې کامیابی د حضور مبارک په اتباع کې ده. د دغه دنیا کامیابی هم او د آخرت کامیابی هم د حضور مبارک په اتباع کې ده، د حضور مبارک په اطاعت کې ده. او د اطاعت او د اتباع کچره تفصیلی معنی طرف تزینو بیا موضوع په مینس کې پاتې شي. خدا به وایم چې کم کارونه حضور مبارک د عادت په طور باندې کړي دي پاغه کې د حضور تابعداري پکار ده، او کم کارونه چې حضور مبارک د عبادت په طور باندې کړي دي پاغه کې د حضور مبارک تابعداري پکار ده. گویا د حضور اتباع او د حضور اطاعت دا د دواړو جهانو د کامیابی یو راز دی. خو په دې زمن کې چې د حضور په اتباع کې دواړو جهانو کامیابی دا کمرانی دا او دې کې ذره برابر شک هم نشته دی. هغه ځان له خبره ده چې مونږه پریکټیکلی دا خبره په خپل ژوند کې راوستلې ده او بیا یې مونږ نتیجه لیدلې ده او که نه.
اب بیا زما او دستا کمزوری وي چې د حضور په اتباع مونږ اول کړي نه وي او که کړي وي نو ماته ګوډم کړي وي نو بیا وروسته مونږ له څه نتیجه په نظر باندې ظاهره باندې را نشي هغه بیا به د مونږ د طرف نه کمزوری وي د الله تبارک وتعالی او د رسول پاک مبارک د تعلیماتو 100% ګارنټي او نتیجې ورکولو کمزوری نه وي خو بهرحال د حضور مبارک په اطاعاتو کې د حضور مبارک نه په روایاتو کې د روایاتو یو اړخ دا هم ذکر دی چې حضور مبارک چې کلم یو کار نه یي خوښ نو حضور مبارک یې عذابونه بیان کړي چې کله حضور مبارک یو کار نه یي خوښ حضور مبارک د نارضامندګۍ علامت کړی کله یو حضور مبارک یو کار نه یي خوښ په هغې باندې وعیدات فرمایلی دي خو د حضور مبارک د نه خوښېدو یو طریقه به دا هم وه چې حضور مبارک به ارشادو فرمایلو چې فلیس منا یا فلیس منی د حضور د دغې کار د نه خوښېدو یو اړخ به دا هم چې حضور به فرمایل چې که دا کار چا وکړو دا زما امتی نه دی که دا کار چا وکړو دا زما نه دی د دغې طرف باندې به حضور مبارک د دغې کار د عدم جواز او د حضور د ناخوښوالي طرف ته به اشاره وه او ځکه د حضور مبارک بېشماره احادیث مبارکه دي چې حضور پکې فرمایلی دي چې که دا چا کار وکړو دا زما امتی نه دی که دا چا کار وکړو دا زما نه دی که دا کار چا وکړو دا زمونږ نه دی محدثین د لیس منا او فلیس منی معناګانو کې درې قسمه مشهورې معناګانې دا هم ذکر کړي چې په کم حدیث شریف کې راغلی دي چې فلیس منی یا فلیس منا د دغه حدیث مبارک معنا دا ده چې دا کس په هدایت باندې نه دی دا زمونږ په دویمه معنی دا زمونږ په سنتو باندې نه دی پورا او دریمه معنا امام ابن حجر اسقلانی رحمه الله تعالی دا هم ذکر کړي چې وقیل المعنى لیس منا اعنی علی دیننا الکامل یعنی چې کلم حضور فرمائی چې دا کار پچا کی وی یا چا وکړو دا لیس منا دا زما د امتیانو نه دی یعنی دا زما کامل متبع نه دی کامل امتی زما نه دی د دغه مختصر غوندې اشاراتو په تناظر کې زه هغه روایتو طرف ته ورته غواړم چې کمو کارونو کې حضور فرمایلی دي چې فلیس منی فلیس منا دا زما امتی نه دی دا زمونږ نه دی دا زما په سنتو نه دی دا ما په طریقه باندې نه دی دا کامل په دین باندې نه دی ولاړ دا په هدایت باندې نه روان داسې احادیث مبارکو مجموعه خو ډېره زیاته ده خو چونکې د حالاتو واقعاتو په تناظر کې چند هغه روایت زه عرض کول غواړم چې حضور مبارک بیزاری ته اختیار کړي لکه بعضو شارحینو د حدیث مبارک دا هم فرمایلی چې فلیس منا یو معنی دا ده چې حضور ترېنه بیزاره دی د داسې امتی نه حضور بیزاره دی هغه بیزارتوب بلا تشبیه و تمثیل یو مثال عرض کول غواړم په بعضې اخبارونو کې به تاسو ویلی وي چې فلانکی یم زه او فلانکی زما زوی دی او د سره چې چا کاروبار او روزګار وکړو او چک قسمه تاوان و نقصان و طوفان مخې له راغی پلار یې دا لیکل کړي زه ترېنه بیزاره یم وی خو یې زوی خو پلار یې بیا هم زوی نه مني وی خو یې زوی خو یې ګړه او نقصان یې بیا هم پلار نه تسلیموي دغه ته بیزاری ویلی شي بعضې محدثین فرمایي چې فلیس منا نه مراد دا دی چې حضور دغه خلکو نه بیزاره دی دی خو امتی دی خو کلمه گو خو لیکن حضور فرمایي زه داسې امتی نه بیزاره یم د ټولو نه اولنی چې کم آیات مبارکه سره هم د دغه حدیث مبارک جوړښت دی حضور مبارک ارشاد فرمایي فمن رغب عن سنتی فلیس منی رواه البخاری امام بخاری په خپل صحیح البخاری کې
حضور مبارک نے روایت کی پخپل سند سرا حضور مبارک فرمائی فمن رغب عن سنتی فلیس منی حضور فرمائی چکلا یو زما امتی زما د سنتو نا مخ واړی حضور فرمائی دا زما امتی نه دی داسی امتی نه زه بیزاره یم داس په کامل باندې دین باندې نه دی ولاړ چې کله یو انسان زما د سنتو نه مخ وګرځوي یو حاضرینو په دې کې محدثینو ډېر معناګانې لیکلي دي یو په حدیث مبارک باندې عمل نه کول دي د حضور په سنتو باندې عمل نه کول دي یو دا یو خپله مرتبه ده چې دام درست نه ده او یو حدیث مبارکو باندې عمل نه کولو سره سره احادیث مبارکو له د حضور سنتو له توجه نه دي ورکول دا د رغبت هغه کامله معنا ده چې کم یو انسان د حضور مبارک لکه مثال طور پر په خپل ژوند کې د خپل ژوند یو خبرې طرف ته به زه اشاره وکړم چاته ما یو خبره وکړه په یو موقع باندې او ما داسې نصیحت غوندې خبره ورته کوله د ګپ شپ موډ کې ما هغه ته یو خبره کوله نو ما ورته وویل چې ستا چې کومه کور کې خوشحالي او ښادي را روانه ده او زه داسې خبر شوی یم چې ده باندې ته ډول او سورنۍ په لګئ او ډمان به په راځي او دارنګې لهو لعب کې به وي په دې باندې چې څومره خرچه راځي نو که چېرې دا چېرته یو دینداره یو عالم له په دې باندې چېرته کتابونه واخلې قرآن او حدیث د اسلامي کتابونه به واخلې ته به هم برکتي واده به هم برکتي شي نو هغه د معذرت په ځای باندې هغه لهجه داسې وه ویلې چې بیا تا کله په خپله په کور کې خادیانې راشي او بیا په ودونو باندې ډمان ګډېږي نو هغه خپلې پیسې بیا ته په جوماتونو باندې ورکه او په هغې کې په مختلفو ځایونو کې بیا ته په کتابونو کې استعمال کا نو یو ظاهري توګه باندې یو حدیثو باندې نه عمل کول وي یو دا هم بده خبره ده د حضور مبارک راغلی دې دپاره دی چې د هغه اتباع او تابعداري وشي او یو د حضور مبارک د روایاتو د سنتو نه برغبتی اختیارول دي یعنی هغه طرف ته سره چروت نه وي وهل پکار هغه طرف ته سره د انسان دهان نه ځي او که دهان ولا بوزم هغه په ذهن کې په روایاتو په سنتو باندې د عمل کول داسې بیکاره غوندې ښکاري دغه بېرغبتي ده او حضور فرمایي چې زما د سنتو نه چې څوک بېرغبته شي زما د سنتو مبارکو نه چا مخ وګرځوه حضور فرمایي دا زما امتی نه دی امتی شان خو دا وي چې د حضور په تعلیماتو به عمل کوي او بیا د امتی شان دا دی چې د حضور مبارک په تعلیماتو چرته عمل ونه کړی شي کم از کم دا ووایي چې په کار خو دا وه چې ما داسې کړي وای خو انسان دی کمزوری دی دا هم د بېرغمتۍ هغه کامله معنا بیا هم نه ورکوي خو چې ته عمل هم په نه کې توجه هم وله نه ورکې الټا کوي چې موږ په خپلو پښتو الفاظو کې ووایو ته سنتو ته سپک وګورې دا هغه حد درجې بېرغبتي ده او حضور فرمایي دا زما هډو امتی دی نه ځکه یو روایت کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي د حضور مبارک نه ابو داود شریف حدیث مبارک دی حضور مبارک په لار باندې روانو او په لار کې سوچتا یو کور یو بلډینګ ولیدو حضور مبارک فرمایل چې دا د چا کور دی صحابه کرام ورته عرض وکړو یا رسول الله دا د فلان کی کور دی چې دا سوچتا بلډینګ یې ځان له جوړ کړی حضور مبارک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمائی د حضور مبارک په مخ مبارک باندې مونږه داسې د خفګان اثرات ولیدل چې حضور په دې باندې خوشحاله نشو چې دومره لوی لوی بلډینګونو ته ضرورت دی صحابی رسول فرمائی چې د څوک د دغه کور مالک
هغه مالک لمونږ اطلاع ورکړه چې حضور مبارک داسې تیریدو پوښتنه وکړه او د حضور مبارک په چهره والضحا باندې د حضور مبارک په مخ مبارک باندې داسې خواږه اثرات ښکاره نه شول خفګان غوندې اظهار یې وکړو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د کور مالکان راغلل او حضور مبارک ته عرض وکړو یا رسول الله موږ دغه کور مالکان یو موږ حاضر یو موږ حاضر جناب یو یا رسول الله حضور مبارک سره دغه کسانو خبرې وکړې نو حضور مبارک توجه ولا ورنکړو په بل طرف باندې مخ مبارک واړولو صحابه کرام ولا بیا راغلل یا رسول الله موږ عرض کوو موږ کور مالکان یو تاسو موږ ته دغه کور په حق باندې څه حکم دی چې موږ سره څوک تاسو خفګان اظهار وکړو حضور مبارک مخ په بل طرف باندې واړولو راوی فرمایي چې حضور مبارک یو څو ځل مخ واړولو او واپس به بل طرف ته کولو بیا به بل طرف ته کو اصحابه کرامو سره خبرې ونه فرمایلې توجه یې ولا ورنه کړه اصحابه کرام سمدستی اوچت شول مزید څه گفتگو نه شوه سمدستی اوچت شول او چې څومره کور یې جوړ کړی و د اولني چت نه واخله تر آخریني چت پورې او تر بنیادونو پورې ټول یې په همغه ورځ باندې راګزار کړو څو ورځې بعد حضور مبارک بیا تېرېدو په دې لار باندې حضور فرمایل چې هغه کور څه شو عرض وکړو یا رسول الله تاسو هغه ورځ باندې توجه ورنکړه اصحابه کرامو باندې د ستاسو خفګانه ښه ونه لګېدو هغه وایي چې حضور په دغه یو کور باندې موږ نه خفه کېږي کور یې ورته راګزار کړو حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو او دا حدیث مبارک د اورېدو قابل دی او بیا د شارحینو یو مختصر غوندې شرح عرض کول غواړم حضور مبارک و فرمایل چې چام کم یو کور جوړ کو قیامت په ورځ باندې به دغه کور بغیر د ضرورت نه او بغیر د حاجت والا کور نه علاوه حضور فرمایي چې دا کور به په مسلمان باندې وبال او وزر وي محدثین دغه حدیث مبارک لاندې لیکي چې حضور فرمایل چې دا کور به دغه انسان باندې وزر به وي وبال به وي په دغه انسان باندې د دغه څه معنا ده فرمایي چې دغه درې معناګانې دي یا کور چې خلک بلډینګونه جوړوي نو حدیث مبارک شارحین فرمایي چې بلډینګونه یا د فخر د تفاخر د مستۍ او د یو بل سره د سیالۍ دپاره جوړیږي نو د دغه وبال معنی دا ده چې قیامت په ورځ باندې څوک د مقابلو دپاره او څوک د فخر او تفاخر او تکبر او د لویۍ دپاره څوک کورونه او بلډینګونه ودروي د وبال معنی دا ده چې دغسې کورونه جوړول قیامت په ورځ باندې کبیره ګناه ده او دویم نمبر هغه کور دی چې انسان تکبر نه کوي لویي نه کوي خو یو کور مثلا په کلي کې دی بل کور په حیدرآباد کې دی بل کور په اسلام آباد کې دی کله نه کله چکر لځي بل کور ځان له په مري کې جوړ کړی دی نو فخر نه کوي خو لیکن کورونه زیات دي بیا هم علما لیکي چې دغه حدیث مبارک د وبال مطلب دا دی چې دا کورونه دغه انسان باندې قیامت په ورځ باندې بوج وي خدای پاک لبي حساب ورکوي گناه خو نه ده خو دغه ټولو کورونو به حساب و کتاب ضرور ورکوي ورته او دریم نمبر وبال مطلب دا دی چې دریم نمبر لکه څنګه حدیث مبارک کې ذکر شول دریم نمبر هغه کور دی چې انسان ضرورت کور دی انسان پکې اوسیږي او د اوسېدو دپاره بیا د انسان د خپل وس مطابق چې چا څنګه هم ځان ته جوړ کو چا څنګه هم ځان ته سهولیات برابر کړل دغه د ضرورت کور دی او دغه ضرورت کور باره کې رب ذوالجلال حکم هم دغه شان شوی دی چې د خپل استوګنې دپاره د خپل رهایش انتظام کول پکار دی د خپل ځان دپاره د کور والا دپاره د بچو دپاره بیا رهایش ساتل او د رهایش دپاره ضرورت دپاره کور ساتل دا د خدای پاک حکم دی بیا په دې باندې بیا وبال نشته دی نو صحابي رسول چې کله دا محسوس کړه چې ما په دغه کور باندې د حضور مبارک چې کومه
مخ مبارک باندې د خفګان اثرات دي صحابي رسول هغه کور وګرځولو ځکه حضور مبارک اصحابه کرامو د حضور مبارک د سنت د وړه نه واړه سنت پورې کغه سنت په نیت عبادت ته او که نیت عادت باندې دی اصحابه کرامو په هغې باندې عمل کړی دی ولې اصحابه کرامو ته دا پته وه چې حضور مبارک فرمایلی دي چې فمن رغب عن سنتي فلیس مني سوچ د ما د سنتو نه رغبت وکړي حضور فرمایي هغه زما کامل امتی نه دی هغه زما په امتیانو کې شمار نه دی دا داسې امتی نه زه بیزاره یم چې په واده په خاده او په مړي کې د حضور مبارک اتباع ونکړي ځکه اصحابه کرامو د خپل د محبوب کریم مبارک نه هغه تعلیمات د زده کولو نه بعد داسې عمل کړی دی چې موږ دپاره هغه اعمال د اصحابه کرامو مشغل راه ده نو په دغې خطاب کې مختصر غوندې ما دې طرف ته اشاره وکړه چې حضور مبارک په ګڼ شمېر روایاتو کې دا لفظ ذکر دی چې حضور فرمایي دا زما امتی نه دی دا زمانه نه دی دا زما امت نه دی داسې روایت ګڼ شمېر موجود دي چې د هغې روایتو نه یو روایت د ستاسو بارګاه کې په دې خطاب کې به وړاندې کو آینده چند مضبوط روایات د نصیحت نه ډک او زمونږ ستاسو د دغې معاشرې ته ضرورت نه ډک بعضې روایت به انشاءالله العزیز آینده جمعه باندې بیانېږي الله کریم خالق کائنات د حضور مبارک د بیزارۍ نه موږ ستاسو وساتي الله کریم موږ د خپلې بیزارۍ نه موږ ستاسو وساتي نفرمانه بم یو ګناهګار بم یو خطاکار بم یو خدا ډېر غټ وزر دی دا ډېره غټه سزا ده چې خدای پاک در نه بیزاره شي دې نه غټه سزا نشته چې حضور در نه بیزاره شي او ډېر داسې ګناهونه دي چې حضور مبارک فرمایلی دي هغو خلکو نه حضور بیزاره دی چې چا په کردار کې داسې اعمال پراته وي لکه د هغې نه ما یو روایت د ستاسو بارګاه کې وړاندې کړو ټول نه اول د الله کریم ماله او بیا ټول له عمل کړو توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب کریم زمونږ د حضور په تعلیماتو باندې د عمل کولو توفیق نصیب فرمای رب کریم کم تعلیمات زمونږ په ژوند کې شریک شوي دي خدای ته په خپل ذات او د خپل صفاتو په توفیل باندې زه د خپل شان مطابق موږ نه قبول او مقبول فرمای رب کریم موږ تیر شوي ګناهونه معاف کې آینده زمانه کې موږ د ګناهونو نه وساتې تیر شوي نیک اعمال قبول او مقبول کې آینده زمانه کې مقبول عبادت نصیب فرمای رب کریم فلسطین په حال باندې رحم فرمای په غزا کې دغه تکلیف او دغه مشکل آسان کړی کې مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړی کې د مسلمانانو په خپل مینس کې دوستی او ملګرتیا نصیب کړی کې مسلمانانو رب کریمه په یو صف کې د فلسطین په حمایت کې په یو صف کې ودرېدل نصیب کړی کې چې څومره که اسرائیل دی که امریکا ده او که څومره په دغې غزا کې او په دغې اسلام په دشمنۍ کې او د مسلمانانو دغې معصومانانو په شهادت کې خدای پاک د چا یو روپۍ استعمال ده او که د چا ګولۍ استعمال ده او که د چا راکټ او لانچر استعمال دی او که د چا میزایل استعمال دی او که د چا ټینک استعمال دی خدای پاک ته په خپل قهر په څپېړه باندې خدای ته تباه او برباد کړی کې خدای ته نیست و نابود کړی کې مسلمانانو په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب فرمایي ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي څو بیماران دي خدای صحت وله ورکړي څوک قرضداري قرضونو نه اخلاص کې څوک مشکلات او گرفتار دي مشکلات ختم کې د چا کار او د روزګار په حواله مشکلات دي مشکلات ختم فرمایي د چا اولاد نشته صالحه نارینه اولاد نصیب کې د چا کورونه نه دي آباد کورونه وله ورکړي د چا خپل کورونه نشته هغوی له خپل کورونه وله ورکړي او د حضور مبارک اتباع او اطاعت او شفاعت او د حضور مبارک دیدار زمونږ نصیب فرمایي او روز محشر باندې د حضور مبارک شفاعت زمونږ نصیب فرمایي ډېر خلک زمونږ ستاسو حقداران وفات شوي دي
زمونږ دعاګانو ته محتاج دي خدای زمونږ څومره حقداران دي که والدین دي که استادان دي که مشایخ دي که خویندې وروڼه دي که اهل بیت دي که اصول فروع کې څوک وفات شوي خدای د ټولو بخښنه نصیب فرمایي سم وویل او سم واورېدل د دې ثوابونه هغوی روحونو پسې بخو خدای هغوی روحونه په خوشحاله کړی کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.